بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د عربي کا معلم اول حصے سبق نمبر 17 دی او الدرس الثاني شروع دی. تمرین یعنی مشق کې مونږه نن اوم نمبر سوال حل کو. د معرفي اسم څو قسمونه دي دا سوال راکړی چې کوم اسم معرفه دی کنه دا هغه څو قسمونه دي. نو مونږ په کتاب کې ویلو چې د معرفي اوه قسمونه دي. نو د جواب ول ورکو د معرفه اسم اوه قسمونه دي. د معرفه اسم اوه قسمونه دي. خدا اوه قسمونه به تاسو په یادوئ. ګورئ دا چې تاسو په یاد باندې یاد کړه کنه نو بیا به تاسو ته ټول قرآن او حدیث کې معرفه اسم به تاسو پیژنئ. نو اسم علم چې دی کنه اسم علم نومونو ته وایي. دا د خلکو نومونو ته اسم علم وایي، یا د سیزونو نومونو ته اسم علم وایي، یا د ځایونو نومونو ته د خاص خلک، خاص ځایونه او خاص سیزونه دغه ته اسم علم وایي. لکه تاسو ته ما د دې نه مخکې درس کې د خاص خلکو نومونه وښوده لکه زید، حامد، دغه شانتې محمد صلی الله علیه وسلم. دغه شان دې زمانه کې شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس شهید رحمت الله علیه زما استاد و، ځکه زه بار دا نوم اخلم. نو دا اسم علم دی. د هر چا خو زید نه دی نوم، د هر چا حامد نه دی نوم، د هر چا شیخ ادریس شهید رحمت الله علیه نه دی نوم، د هر چا محمد صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله نه دی نوم. نو دا خاص خلکو نمونه دغه ته اسم علم وایي. دا معرفه دي. نو د معرفه اول قسم چې دی د اسم علم وایي. اسم علم مو پیژندو. دویم نمبر ورپسې اسم ضمیر دی. اسم ضمیر څه ته وایي؟ د نوم په ځای باندې چې کوم الفاظ استعمالیږي هغې ته اسم ضمیر وایي. هو معنی د هغه یو سړی، هما معنی د هغه دوه سړي، هم معنی د هغه ټول سړي. ټیک شوه. هیه معنی د هغه یوه ښځه او هما معنی د هغه دوه ښځې، هن معنی د هغه ټولې ښځې، انت معنی د ته یو سړی، انتما معنی د تاسو دوه سړي، انتم معنی د تاسو ټول سړي، انت معنی د ته یوه ښځه، انتما معنی د تاسو دواړه ښځې، انتن معنی د تاسو ټولې ښځې، انا معنی د زه یو سړی یا یوه ښځه. نو انا ښځه هم ځان له استعمالولی شي د انا لفظ، او سړی به هم ځان له همدغه لفظ استعمالولی شي. دا دواړه به سړي به ځان له استعمالوي او ښځه به ځان له استعمالوي. او نحنو معنی د مونږه. نو مونږ هم د دوه یا ډېر کسان، که ښځې وي هم به هم دا نحنو لفظ استعمالوي او که سړي وي هم به هم دا نحنو لفظ استعمالوي. نو دا ضمایر چې دي که نه ضمیرونه دا د اسم په ځای استعمالیږي، د نوم په ځای استعمالیږي. نو دغه ته اسم ضمیر وایي. نو اسم علم معرفه دی، اسم ضمیر معرفه دی. اسم علم معرفه دی، اسم ضمیر معرفه دی. دریم نمبر اسم اشاره ده. کوم سیز ته چې موږ اشاره کوو یا چاته اشاره کوو د اشارې دپاره په عربۍ کې کوم لفظ استعمالیږي که نه دغه لفظ ته اسم اشاره وایي. ٹھیک شو. هذا دا اسم اشاره ده. اسم ګوره اسم نوم ته وایي. نو دا د اشارې نوم دی. هذا معنی ده دا یو سړی. ٹھیک شو. دا یو مذکر. هذان معنی ده دا دوه مذکر. هؤلاء معنی ده دا ټول مذکر. هذه معنی ده دا یو مؤنثه. هاتان معنی ده دا دوه مؤنث. هؤلاء معنی ده دا ټول مؤنث. نو هؤلاء د مذکر او مؤنث دواړو لپاره یو شان راځي. صحیح شو. نو دا د ښځو لپاره هم استعمالولی شي او مؤنث څیزونو لپاره هم دا اشارې استعمالولی شي. زه لکه اوس وایم دا سړی نو زه وایم هذا الرجل دا سړی. که زه وایم د قلم دپاره استعمالوم هذا القلم دا قلم، هذا القلم دا قلم. نو قلم خو انسان نه دی که نه، خو دې لپاره ما هذا استعمال کو. او چې را کوم سړی رجل دا سړی دی دا انسان دی نو د لپاره ما هذا لفظ استعمال کو. نو هذا د سیزونو لپاره هم استعمالیږي او د خلکو لپاره هم استعمالیږي. دغه شان د هذان هم او هؤلاء هم دغه شان هذه نه دی، هذه دا هم د مؤنث لپاره استعمالیږي او که هغه ښځه وي که سیزونه وي. لکه زه وایم هذه امرأة دا یوه ښځه ده، دا یوه ښځه ده. اوس زه د یو سیز دپاره استعمالوم. هذه غرفة دا یوه کمره ده. هذه دا غرفتون یوه کمره ده. نو دا غرفتون په عربی کې دا وګورئ غرفتون د کوم اسم په آخره کې چې په ګولتا یي که نه دا ګولتا غرفتون. نو ګورئ دا ګولتا د مؤنث علامت دی، مؤنث علامت دی. ټیک شو. نو غرفتون دا مؤنث دی. نو دې دپاره به موږ هذه استعمالو. هذه او قلمون ته ګورئ قلمون د قلمون کې آخره کې ګولتا نشته. ټیک شوه. نو د لپاره به زه اوس د هذه نه استعمالوم، د لپاره به زه هذا استعمالوم. هذا قلمون، هذا قلمون. ټیک شوه. نو دا اسم اشارې دي. دا ما تاسو ته تفصیلي ویلي دي. نو اسم علم دا معرفه دی، اسم ضمیر هم معرفه دی، اسم اشاره هم معرفه دی. او اسم موصول دا معرفه دی. نو دا دی الذي معنی هغه یو سړی کوم چې، هغه یو سړی کم چې، اللذانی هغه دوه سړي کم چې
الذین هغه ټول سړي یا هغه ټول خلق کم چې نو دا کم چې لفظ ورسره استعمالي ښه نو الذي اللذان الذین او د مؤنث د پر راځي التی اللتان اللاتی اللواتی دا ول راځي ښه نو دې ته اسم موصول وای نو دا سلور په شروع کې اسم دی ګوره اسم علم اسم ضمیر اسم اشاره اسم موصول اسم علم اسم ضمیر اسم اشاره اسم موصول اسم علم اسم ضمیر اسم اشاره اسم موصول نو دا به تاسو داسې یاد کړئ او پنځم نمبر منادا اسم څه ته وایي چې د کم لفظ نه مخکې یا لګېدلی که نه د کم اسم نه دا یا دا الله نه دی دا الله د ده نه مخکې دا یا لګېدلی که نه نو دی الله ته منادا اسم وایي منادا هغه چاته وي چاته چې ته اواز کې مونږ الله پاک ته اواز کوو که نه یا الله خیر نو دا الله چې وایو که نه دا الله منادا دی منادا هغه چاته وي چاته چې اواز کېږي نو یا زه یو سړي ته یو الک ته اواز کوم یا زید اذهب یا زید ارجع ٹھیک شو نو یا زید اجلس ای زید کېنه ٹھیک شو نو دا زید نه دی زید دا منادا اسم دی چاته چې اواز وشي یا رجلو یا عبد الله یا عبد الرحمن نو دغه الفاظ چې دي که نه دغه ته منادا وایي نو دا یا چې دی که نه د یا ته مونږه حرف ندا وایو څه ورته وایو حرف ندا اواز ته وایي د اواز دپاره چې کوم حرف استعمالیږي نو هغې حرف ته حرف ندا وایي او دا الله چې دی که نه الله یا الله مونږ وایو یا الله نو دې لفظ الله ته منادا وایي منادا یو به نه وایي ښه منادا ورته وایي منادا نو د یا ته حرف ندا وایي او لفظ الله ته منادا وایي نو مونږ دغه ووي چې دا منادا اسم څومره دي که نه منادا اسمونه لکه الله شو زید شو رجل شو د کم اسم نه چې مخکې یا لګېدلي که نه هغه اسم به معرفی د کم اسم نه مخکې چې دا یا لګېدلي وي که نه هغه دا اسم به معرفی ځکه د ده نه مخکې یا لګېدلی دا لفظ الله معرفه دی ځکه د نه مخکې یا لګېدلی ده دا زید معرفه دی زیدون معرفه دی ځکه د نه مخکې یا لګېدلی دا زید معرفه دی دته منادا مونږ وایو ځکه چې د ده نه مخکې یا لګېدلی ده دا رجلو چې دی رجلو لون به نه وایي دا معرفه دی او دته مونږ منادا وایو څه ورته وایو منادا ځکه چې د ده نه مخکې دا یا لګېدلی یا نو دا یا چې د کم لفظ نه مخکې لګېدلی که نه د کم لفظ نه مخکې چې یا لګېدلی هغه لفظ ته منادا مو دا به معرفی نو دا یا دا رجلو چې دی دا منادا دی او دې منادا ته معرفه وایي دا د معرفې قسم دی پنځم قسم ځکه چې د ده نه مخکې دا یا لګېدلی ده صحیح شوه ها اوس شپږم هغه اسم چې معرف باللام وي یعنی په شروع کې چې د کم اسم په شروع کې چې الف لام لګېدلی که نه لګېدلی که نه نو هغه ته معرف باللام وایي نو معرف باللام اسم چې دی دا به معرفه وي لکه الرجلو د دې رجلون په شروع کې دا لګېدلی دی الفرسو دا شروع کې دا لګېدلی الکتابو شروع کې دا کتاب په شروع کې لګېدلی اوس وایم القلمو نو ګورئ دا قلم معرفه دی ځکه د ده په شروع کې دا لګېدلی دی او دې پورا قلم ته معرف باللام وایي څه ورته وایي معرف باللام د دې معرف باللام معنی ده د لام په وجه معرفه شوی د لام د وجې نه معرفه کړی شوی اسم ټیک شو نو دا القلمو دا د دې لام د وجې نه معرفه شو د وجې نه معرفه شو نو ځکه دته معرف باللام وایي ٹھیک شو نو معرف باللام دا شپږم قسم دی د معرفې شپږم قسم دی نو دا بیا دوباره زده کوي اسم علم معرفه دی اسم ضمیر معرفه دی اسم اشاره معرفه ده اسم موصول معرفه دی او منادا معرفه دی او هغه اسم چې معرف باللام وي نو معرف باللام اسم معرفه دی ٹھیک شو دا شپږم زده کړه اووم نمبر وایي هغه اسم چې د منادا نه علاوه د دې پنځم نمبر قسم نه علاوه د نورو پنځو قسمونو دپاره مضاف جوړ شي
کم اسم چې مضاف جوړ شي د پنځو اسمونو د پاره کنه نو هغه مضاف اسم بم معرفه وي ا د معرفه اوم قسم دی خو د منادا ته دا نه مضاف کیږي منادا لپاره نه مضاف کیږي هغه اسم علم د لپاره مضاف کیږي اسم ضمیر لپاره مضاف کیږي اسم اشاره د لپاره مضاف کیږي اسم موصول د لپاره مضاف کیږي او منادا ته نه مضاف کیږي او معرب باللام اسم د لپاره مضاف کیږي ها لکه دا پنځو قسمونو لپاره مضاف کیږي او د یو د لپاره نه مضاف کیږي ښه لکه غلام زیدین نو دا غلام چې دی کنه دا مضاف شو نو دا مضاف اسم چې دی دا اوس د معرفه اوم قسم شو ځکه چې دا د اسم علم د لپاره معرفه شو وګورئ د اسم علم د لپاره مضاف شو نو دا غلام مضاف دی او دا زیدین مضاف الیه دی دا زیدین اسم علم دی زیدین اسم علم دی نو د دې لپاره په شروع کې غلام مضاف ولګید نو دا غلام د اسم علم د وجنه معرفه شو ها غلام هو دا ها ضمیر چې کنه دا اسم اشاره دا هو دی هو نو د دې لپاره دا هو مضاف دی او دا غلام ولا مضاف شو نو ضمیر د لپاره دا غلام مضاف شو نو دا غلام دغه شو یا هما چې دا مضاف لري او دا غلام ولا مضاف دی نو دا مضاف چې دا د اسم ضمیر طرف ته مضاف شو کنه اسم ضمیر د لپاره مضاف شو نو ځکه دا معرفه شو دا هذا اسم اشاره ده نو د لپاره دا غلام مضاف شو نو دا غلام اوس دغه دی معرفه شو غلام الذي اسم موصول د لپاره دا غلام مضاف شو غلام مضاف شو اسم موصول د پاره نو ځکه اوس دا غلام معرفه شو غلام الرجل د اسم د معرب باللام اسم د پاره دا غلام مضاف شو نو ځکه اوس دا غلام معرفه شو نو داسې اسم چې د معرب باللام د پاره مضاف جوړ شي نو هغه اسم هم بیا معرفه شي کدا اسم موصول لپاره مضاف شي نو بیا به معرفه شي کدا اسم اشاره لپاره مضاف شي بیا به معرفه وي کدا ضمیرونو لپاره مضاف شي بیا به معرفه وي او کدا اسم علم لپاره مضاف شي نو بیا به معرفه وي نو داسې اسم چې د منادا نه علاوه د نورو پنځو قسمونو لپاره مضاف جوړ شي نو هغه معرفه وي ښه هغه معرفه وي نو د معرفي وو قسمونه خو تفصیل سره درته بیا مو وي او دا به تاسو په یادوي لکه اسم علم اسم ضمیر اسم اشاره اسم موصول او منادا اسم او معرب باللام اسم او هغه اسم چې د منادا نه علاوه د نورو قسمونو لپاره مضاف جوړ شي نو هغه معرفه شي نو دا د معرفي وو قسمونه ځان سره په یاد کړئ او په دې باندې ښه پریکټیس وکړئ نو ان شاء الله د نور درس کې بیا تاسو په خپل په قران او حدیث کې معرفه اسمونه پیژنئ دا زموږ د نن ورځې درس دی امید ده تاسو وشوي راتلونکي درس ته اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام